علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار ہزار عالم درستا کہ ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درستا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب فہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سر رول دوستان درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دیر عزت مندو مشرانو کشرانو در رب کریم اور رب لا یزال لاکھ لاکھ شکرونه دی چې مونږ او تاسو یې دوانو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک و امت کے مؤمنان مسلمانان پیدا کړیو الحمدللہ ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نه یو مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه په ډېر مختصر وخت کې په دې باندې څو خبرې کول غواړم عزتمندو دنیا کې که زمونږ یو دشمنی او زمونږ د هغې دشمن سره څوک دوستی کوي تعاون ورسره کوي مدد ورسره کوي او بیا زمونږ د هغه دشمن سره څوک تعاون کوي زما د چا سره دشمنی شو او دی ورځي دی د هغه لا تماچه وړي وسله وله ورکوي او د هغه سره الیک سلیک کوي د هغه سره پیسې ورکوي د هغه مضبوطی او بیا مکه سړی راشي او تا باندې سلام واچوي چې السلام علیکم ستا زړه څه وایي هغه سره ستا سلام د هغې سلام جواب ستا زړه غواړي چې ورکړي د هغې سلام جواب ستا زړه غواړي چې ته هغه له ورکې نه ولې ستا مقصد دی چې دی زما د دشمن سره څه دی د هغه سره مرسته کوي د هغه مدد کوي د هغه تعاون کوي هغه له ځي راځي عزتمندو چې چا د حضور زړه مبارک ته تکلیف ورسو چا سي عملونه چې کومې ښکاره طور باندې یعنی په دې کې اړو څه شک شبه پاتې نه وه یوه جلسه داسې عملونې حق کې نه وه شوې په هغه ټایم کې چې کله دې دا ګستاخي کړې وه او د هغې نه پس د دې ټرایل شروع مسلمانان نه دي راپاڅېدلي دی ویلي دي چې نه نه خامخا شابه پانسي ورکړې دا پانسي چې راغلې ده دا د دې ټولو معاملاتو نه مخکې راغلې ده یعنی یو جلسه چا نه ده کړې یو اواز قدر چا نه دی پورته کړی او د هغې مخالفت کې چې کوم د عیسایانو تنظیم و هغې مکمل زور لګولی
د هغې باوجود عدالت فیصله د اسلام په حق کې ورکړه او د هغې نه پس صرف د یورپی یونین او د مغرب په دباو باندې صرف د هغې د خوشحالۍ دپاره انګریز بل څه نه غواړي دستانه چې لګېدلی دی د قانون پسې ولې لګېدلی دی یو ماشوم سوچ وکړي په دې باندې او په دې سر کې د هغه بوسني او مازغی هغه په دې باندې ورسي چې مغرب په د مسلمانانو بل یو سیز پسې نه دی لګېدلی او دې پسې لګېدلی دی ولې دا لږ قوانینو مذاق اړویږي روزانه قتلونه کیږي که نه کیږي روزانه ډاکې بل څه چېرته مغرب دا ویلي دي چې دا ډاکې د دې قانون داسې پکار دی د دې داسې پکار دی یا د دې قانون وایلیشن کیږي یو هم نه دی تاسو به اورېدلي صرف دې پسې لګېدلې سره د دې چې کله نه دا قانون جوړ دی تر اوسه پورې د دې قانون په رو باندې یو ملزم تم سزا نه ده میلاو شوې یو مجرم ته یو تم نه ده میلاو شوې باوجود د هغې دوی راولګېدل او د مغرب په دباو باندې د 9 کالو څه د پاسه د 9 کالو کیس چې په هغې کې دوه چې کوم دی قتلونه شوي وو دوه پکې مردار شوي وو او یو پکې زموږ شهزاده ملک ممتاز حسین قادری شهید شوی وو د هغې باوجود چې په دې کې کروڑونو مسلمانانو د دقې یو کیس سره د ټولو زړه درزېده د هغې د جذباتو د احساساتو تعلق ورسره د هغې باوجود دې ظالمانو څه چل وکړه صرف د 2 غنټو په سماعت کې یعنی په یو مختصر سماعت کې هغه د 9 کالو او بیا د کلونو هغه هیرنګ هغه سماعت او دلایل او دا هر څه مسترد کړه په څه باندې وی یو ګواه وی چې کله دا وقوعه کېده نو دومره خلک وو او بل وی چې دا وقوعه کېده نو دومره خلک وو په دې باندې د ګواهانو بیاناتو کې تضاد دی عزتمندو څومره ډېر خلک ناستي دي تاسو لاړ شئ بهر ته تاسو ته څوک وایي شفیق راغلی او تقریر یې وکړه ته ورته وایې او ما په خپلو سترګو باندې ولیده تقریر یې وکړه بیا درته وایي یاره مجمع به څومره وه نو د هر چا خپل ذهن دی یو کس وایي یاره 200 به و بل وایي یاره هر چا ته چې څنګه ښکاره شوه وایي یاره کیدای شي 1000 کسان به راغلي وو بلکې ډېر زیات ښکاره شي وایي 10,000 به راغلي وو نو گویا کې د دې بیاناتو د تضاد نه دا خو نه معلومیږي چې شفیق راغلی نو هغه تقریر نه و کړی دا خو مسلمه وه چې ګستاخي شوې ده او بیا هغه ججان چې هغې د شریعت د الف په بې نه پوهېږي زموږ مطالبه دا وه چې دا شریعه کوټ ده ته حواله کړي چې دې کې عدالتونو کې چې کوم ججان کینی چې هغه د شریعت نه خبري باوجود د هغې عزتمندو د حق هر څه باندې اوبه واړولې شوې او بیا د هغې نه پس څه چلو شو بیا د هغې نه پس راولګېدل او پاکستان هغه تکه توره ورځ ولیده چې دې ظالمانو د مدینې منورې کریم آقا مبارک زړه ودرداو کروڑونو مسلمانانو زړونه یې زخمی کړل او د هغې نه پسې پرون چې په مغرب کې کوم جشن شوی دی هغه نن اخبارونو کې راغلی اخباراتو هغه ټول جشن راغستی دی چې مغرب کې کوم جشن د مسلمانانو په دې بې حسۍ باندې شوی دی هغه ټول اخباراتو راغستی دي او په هغې جشن کې دې ظالمانو بس دکه ښودلې ده چې وګورئ او بیا دویمه مطالبه دا کړې ده چې دې دا 10 کاله تیر کړي دي د دې ظلم حساب هم اوس راکړي صرف دا نه چې آزاد هم وکړه د دې ظلم حساب راکړي چې دا 10 کاله څنګه تیر کړي دي عافیه صدیقي نه چا د دې حساب واغسته چې عافیه صدیقي ولې 87 سال قید په څه وجه باندې ختلې څوک تپوس کولی شي ماله جواب راکړي کولی شي څوک نشي کولی شي که تپوس کولی شي صرف اسلامي کولی شي په قطر کې د افغان د مجاهدینو مذاکراتو هغه مجاهدین چې کله والا د نن 20 کاله 13 کاله مخکې دی لاړل او ورته وی ورکې اسامه ګینې غرقیم هغې ورته وی مونږ به غرق شو خو د اسلام تاریخ به بچ پاتې شي او دلته کې الټه خبره دا ده چې تاسو د چا غلامي کوئ تاسو د چا غلامي کوئ نو په دې غلامۍ کې حصم نشته سبا به تاسو نه یې او ستاسو دا غلامي به موره کوي مګر د اسلام دا تاریخ به تاسو مسخه کړي آینده نسلونه به هم په موږ باندې بیا لعنت وی تاریخ نن چې کوم دی وکته په قطر کې د حضور هغه غلامان په سترګو کې سترګې والا ورکړي دي او ناستې دي او داسې ورته چې کوم دی کوي چې هغې ورته منتونه کوي د دنیا د دې وخت سپر پاور ورته منتونه کوي سره د دومره نیټو د ټول طاقتونه ورته منتونه کوي
چې مونږه پرېږدی په آرام باندې چې وضو هم به راته څه نه وایې او چې څنګه شرایط تاسو ښایې په هغه شرایطو در سره منو بس نور زمونږ چې کم دی په حیا کې مونږ د دې ځای نه وضو اسلام وښودله چې الله کوم طاقت ورکړی دی هغه داسې طاقت دی چې هغه لازواله دی شرط صرف دا دی چې انسان د اسلام په دې طاقت باندې میدان ته راوځي عزتمندو چا چې د حضور دشمنان خوشحاله کړل خبره مې درته دا کوله چا چې د حضور دشمنان خوشحاله کړل پرونم د یو وزیر بیان راغلی دی چې ټرمپ زموږ نه ډېر خوشحاله دی مې افسوس دا دی ټرمپ ستانه خوشحاله دی خو د مدینې منورې جانان خو دې خفه کړ حضور مبارک خو دې ودرده او د هغې زړه مبارک ته خو دې تکلیف ورسو نو ولې به دنه ټرمپ خوشحاله نی ټرمپ د نوي حکومت نه ډېر خوشحاله دی په داسې خوشحالۍ باندې شړق راوغورځېږه چې د حضور زړه خفه شي نو ماله جواب راکړې چې کله ته مانځه کې ودرېږې او چې د کم محبوب علیه الصلاة والسلام دشمنان تا رضا کړي دي او هغې دې خوشحاله کړي دي د هغې سینې دې یخې کړي دي او ته کله وایې السلام علیکه ایها النبیو السلام علیکه ایها النبیو نو ماله جواب راکې حضور بستا جواب وکړي په کومه خوله باندې ته لګیا او بیا دا دعوه کوې چې او زه مسلمان یم په ټول ملک کې د کرفیو سما ده د بل چا په احتجاج باندې نه صرف د لبیک په احتجاج باندې ای ته پته ده چې نور خلک خانه پوری کوي او دا خلک د حضور په صحیح معنو کې غلامان پرونی حالت د کورونو دروازې ماتې شوي دي پېښور کې د چادر و چار دیواره تقدس په عمل شوی دی کراچۍ کې د خلکو د کارکنانو کورونو ته ورننوتي دي اخر د چا د رضا دپاره او د چا د خوشحالۍ دپاره د ټول حالت دا د چا دپاره دي صرف د دې دپاره حلقو دپاره احتجاجونه کیږي هېڅ خبره هم نشته د حضور غلامان به په دې اواز هم نه پورته کوي اواز به هم نه پورته کوي چې دا ولې د خپل زړه بړاس به نه وباسي چې زه صرف په دومره خو یم نه املاکو ته نقصان رسوم نه د چا دکان ته نقصان رسوم نه چې کوم دی د چا مال ته نقصان رسوم نه د چا جان ته نقصان رسوم صرف د خپل زړه بړاس وباسم د حضور په دربار کې حاضري لګوم ولا مې کفر ته وایم چې دا غلامان دا فیصله تسلیموي زه یې نشم تسلیمولی په دې باندې چې کوم دی پابندي ده دا غلامان تسلیموي زه یې نشم تسلیمولی زه د سلطان صلاح الدین ایوبی جانشین یم زه یې نشم تسلیمولی زه د محمود غزنوي جانشین یم زه یې نشم تسلیمولی زه د طارق بن زیاد جانشین یم زه یې نشم تسلیمولی زه د امام احمد ابن حنبل جانشین یم زه سختۍ برداشت کوم جیل برداشت کوم تکلیف برداشت کوم نشم تسلیمولی خپل بچی دی عبدالله هغه فرمایي چې ما به کلم خپل بابا جان ته وکتل امام احمد ابن حنبل ته وی چې دعا به کوله زه یوازې یو زوی وم ما ته به دعا نه کوله وی چې دعا به کلم کوله وی به چې رحم الله ابي الهيثم غفر الله لابي الهيثم یا الله په ابو الهيثم باندې رحم وکړه یا الله ته ورته مغفرت وکړه وی ما ورته وی چې ابو الهيثم د سره څه کړي دي زوی هیر کې او ابو الهيثم ته چې کوم دی دغه کې دعاګانې کوي وی راته وی چې کله زه په مسله د خلق القرآن باندې د خپل وخت بادشاه جیل ته روان کړم او ماله به د ورځې اتیا درې راکولې څو درې دا زمونږ د اسلافو تاریخ دی چې ته زړه کې مدار رانشي چې دا څنګه چل دی او دا څنګه چل دی
ډېرو خلکو ما مخکې اورېدل وی چې دا جیل داسې و جیل داسې مې په غلا کې نه ډاکه کې نه قتل و غارت کې نه د حضور په مینو محبت کې نو کوئ چې څه کوئ خو د حضور نوم به بل څه نوم به نه انشاءالله نو څه شو عزتمندو وایي ما ته وی چې کله زه روان وم زه جیل ته ور دننه کېدم او هغه د جیل نه بهر ته راوته د هغه سزا ختمه شوې وه وی چې ما ته یې داسې وکتل وی ما ته وی چې احمد ابن حنبل وی ما ورته وی چې ولې وی راته وی چې ګوره دا ملا چې دا ملا دې ملا باندې ما 18,000 کوړې خوړلې دي څومره 18,000 کوړې مې خوړلې دي خو ګوره یاد ساته غلا مې بیا هم نه ده پرېښې ډاکه مې بیا هم نه ده پرېښې جرمونه مې بیا هم نه دي پرېښې 18,000 کوړې مې وخوړې خو چې بهر ته وځم بیا هم جرم کوم بیا هم غلا کوم بیا هم ډاکه کوم وی ما ته وی چېرته داسې ونه شي چې د دې سزا نه او د دې دغه چې ما په خپله ملا باندې 18,000 کوړې د دنیا د جرمونو دپاره خوړلي دي چېرته د دین د جرم د وجې نه د کوړو نه ونه یارېږې ګورې بس وی زه هغې خبرې مضبوط کړم زما حوصله مضبوطه شوه ما وی چې ته یې د جرم دپاره خورې زه بیا د الله د دین دپاره خورم هغې خبرې سره زما حوصله غټه شوه زما سینه غټه شوه اوس عزتمندو سزاګانې خلک خوري چې چرګه پټه کې هم خوري موټر سایکل پټ کې هم چې کوم دی صحیح غوا میخه پټه کې هم ځي مونږ چې د چا بچي یو مونږ ته یې ښودلې ده چې چا لاسونو کې هتکړۍ اچولي دي د حضور د دین دپاره یې اچولي دي 3 کاله دی عاشق صادق په 1930 کې په جیل کې تیر کړي دي او قید بامشقت یې تیر کړی 9 میاشتې په 9 میاشتې په 1953 کې لاهور د ختم نبوت په پاداش کې تیر کړي دي چې کوم دغه نن جرم نن زمونږ دی همدغه جرم چې کوم دی سو د دې عاشق صادقو چې ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر کرا پورته په دیوال دا تماشا چې د نن او ما ستا د عشق رسې ازل نه په گردن راوړې د دار د سر د پاسه دا زما سزا چې د نن قیس خو زمان رستو ناستو د ازل په مکتب قصه مشهوره د مجنون او د لیلا چې د نن او وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نوي دا سودا کومه سودا چې د نن سبا به دقسې دا لاسونه مروړې ورې حضور ته به مخامخ کېږي نه چې د ملک خلاف خبره به وشوه ستا خلاف خبره به وشوه دشمني به دې کوله چې د ملک خلاف خبره به وشوه ماورای عدالت قتل به دې کو ولې د حضور عزت د ملک د عزت نه تا ته کم ښکاري هغه ورځ د ساهیوال واقعه چې شوې ده ماشومان ګلونه تاسو کتلي دي په میډیا باندې اسې بیسه نه جرم سپین نه تور جرم اسې بیسه د خوند او د مزې دپاره راغلي دي ډزه 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 ماشومان بچي ګلونه خپل مور او پلار ته ګوري خپل خور ته ګوري او هغې دقسې په وینو کې په ماشومانو باندې د وینو هغه ټول حتی چې زخمیان دي او بیا به د زړه دلته کې درد وکړي او چغې به ووایې چې بیا که ماشوم چې په دې ډوډۍ باندې لګېدلی دی هغې بوتلی دی په یو پم کې یو شاړه کې هغه غریب هم دقسې ګرځي راګرځي داسې پرېښې اسپتال قدرې ته یې نه دی رسولی بله ماشومه بچی په لاس باندې لګېدلې ده هغه دقسې تاویږي راتاویږي لږ خو سوچ وکړه د خپلو بچو دپاره چې ستا په ماشوم باندې داسې یو معمولي شانتې خروچ راشي ستا به څه حال وي او بیا هم عزتمندو خلکو وی نه فلانې خان راغلی د انصاف به ملاویږي پرون یې د هغه د جوډیشل کمیشن نه انکار وکړو چې نشو د دې دپاره او مکه چې کومه لوبه مخکې کېده د هغې نه زیات هغه خاندان ورځ په ورځ ذلیل کېږي هغه غریبانانو قرباني خو ورکړه هغه رورې چې دی رور یې ملاړه بابي یې ملاړه اورېره یې ملاړه کور یې مران شو هر څه تباه شو او اوس هم ورته ورځ په ورځ ټلیفون کېږي چې سم شه او غلط بیانونه مه ورکوه او بس غلی شه په دې ظلم باندې نوره پرده کېده او بیا هم داسې قوم ظالمانو راوسته چې هغه قوم اوس هم لګیا دی د هغې چې کوم دی حمایت کوي هسې عملونه مونږ د دې ورځې نه یارېدو دا کومه ورځ چې راله هسې عملونه رها شوه خو داسې قوم دی ظالمانو موتا چې کوم دی یو داسې قوم یې را باندې مسلط کو چې په سوشل میډیا باندې لګیا دي موتا چې کوم دی ګرمۍ وي دا تاسو اوزګار یې هسې عملونه هم هسې به یې 10 کاله راګیره کړې وه کم نه چې ګستاخي شوې ده
کم د چې دا چل شوی دی اویس هم نه دا د ملیانو خپل جنگ دی لګیا دی دا جنګونه تاسو کوئ عزتمندو په داسې حال کې ما چې دا 2 میاشتې تېرې کړې دا 2 میاشتې ما صرف اور صرف د دې د وجې نه والله العظیم که زه دې نه یارېدلی یم چې زه به دلته راشم یا زه به بل ځای ته لاړ شم ما به ګرفتار کړي زه ډېرې پیرې د ګرفتارۍ په نیت باندې بهر ته وتی یم ما وی چې نور د مشرانو د طرفه حکم دی داسې کولی نه شم اولنی حکم دا و چې ګورې 25 پورې په هر صورت باندې داسې عملونې د دې فیصلې خلاف دباو بړاول دي ځکه چې 25 کرسمس ورځ وه او په هغه ورځ باندې زمونږ دا پوخ مونږ ته دا کنفرمیشن و یقین و چې دوی به داسې عملونه هغې له ورکوي خو الحمدلله چې دننه او بهر تحریک دومره دباو راوړه چې هغې وایي چې دا کم خلک دي شپه ورځې ورسره ظلمونه وکړل چې د جیل نه روزي بیا ناره کړي لبیک یا رسول الله دا کم خلک دي ما ستا ورسره واسطه نه ده راغلی دا د حضور غلامان دي چې په حقیقت کې د حضور د در د خاورو نه هم ځان نه قربانوي عزتمندو دا د پاکستان باندې دومره لوی عذاب د الله را روان دی الله ډېر غیور دی دا واورئ دا د خلکو کورونه ورانېدل دا خلکو ورځ په ورځ باندې چغې وهل پټرول ګران شو ډیزل ګران شو او دا خلکو پوکي وهل دا بدامني دا هر څه دا د الله د عذاب آغاز دی الله ډېر غیور دی یوسف علیه السلام وروڼو خرڅ کړ د ماشوموالي په عمر کې او چې کله د مصر بازار کې یوسف علیه السلام خرڅ شو الله څه چلو کو یو په مصر باندې اوه کاله داسې قحط راوسته داسې قحط چې چغې والې هر چا او بیا هغه غیور ذات څه چلو کو هغه یوسف علیه السلام یو کس اغستی و سزا ټولو مصر خوړه ماشومان واړه بچي خلکو پلارانو ځان سره راوستل واړه بچیو په یوسف علیه السلام باندې ور خرڅ کړل الله وښودله چې تاسو زما د نبی په مصر بازار کې سودا کړې وه د دومره غیور ذات ما چې دا ټول مصر به سره د زنانو سره د ماشومانو سره د غټو سره د وړو ټول په یوسف علیه السلام باندې خرڅومه عزتمندو دا وړې خبرې نه دي دا د یو ډېرې لوی تباهۍ آغاز دی واورئ چې د دې هر څه نه پس هم نن یو انسان د تحریک انصاف سپورټ کوي د الله او د هغه د رسول لعنت دی وي په ده باندې آخر تر کمه ستا چې کوم دی دومره ایمانی غیرت مړ شو ستا دومره غیرت ایمانی لاړ تباه و برباد شو سرعام د شرابو لایسنسونه ورکول کېږي ستا پروا نشته د مدینې په ریاست کې په 11ویں شریف په ښکلې میاشت باندې چې هغې کې بڑی 11ویں شریف دی د 1100 سینماګانو اعلان کوي ستا په دغې ټیکسونو باندې چې ستا د دې سرمن نه وباسي د 1100 سینماګانو اعلان کوي ستا غیرت روجت نه شو همدارنګې عزتمندو قادیانان مشیران اخلي ستا غیرت روجت نه شو بے گناه علما په جیلونو کې په یخنۍ کې پراته دي کمبل قدرې ولا نه ورکوي ستا غیرت روجت نه شو زنانو چې کوم دی سرونو نه لوپټې راښکلې شوي دي په پنجاب کې د 780 مقدمات په زنانو باندې د دهشتګردۍ مقدمات لګېدلي دي ستا غیرت روجت نه شو د اتیاو کالو بزرگ شیخ الحدیث علامہ یوسف سلطانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ چې د پیشوای اهل سنت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتهم تر دی هغه چې کوم دی څه چلو شو هغه په جیل کې دننه شهید کو ستا غیرت روجت نه شو مغرب ته ځي هلته او په دې فیصله د قادیانانو نه هلته دا دخلي
او ستا د ملک یو وزیر وفاقي وزیر چې تقریر کوي یا خبره بیانوي نو قادیانانو ته احمدي مسلم وایي د پاکستان د قانون هم دجه وړاوئ ستا غیرت روچت نه شو کم طرف ته د پاکستان روان کړی دی نن صرف د مسلمانانو یو آواز دی که نه د دې خلاف وګورئ زمونږ ټولې محکمې د 3 ورځو نه په لړزان دي یو غوبل جوړ دی د شپې او د ورځې غریبانان په عذاب کړي دي څه چل دی ولې مسلمانان به دا آواز نه اوچتوي ستا غیرت بیا هم روچت نه شو کمې کمې خبرې ونه شوې قسم په ذات د خدای که زه درته د هغې چې کم دی خبرې را یادې کم سیکانو د پاره او قادیانانو د پاره باډرې کولاویږي سخت کال سره په شپږ زره باندې په سوونو زرګونو قادیانان تلي دي خپل قادیان ته بل طرف ته د حج کوټه ستا د پاره په ډبل باندې کړه د هغې دپاره سهولتونه دي په حکومت کې دننه د اسرائیلو د تسلیم کېدو خبرې شروع دي اسرائیلی ته چې کم دی د اسرائیلو دپاره په لومبني ځل د پاکستان نه ویزه جاري شوې ده د هغې دپاره خبرې شروع دي او زمونږ سړی څه وایي اوس په شعر کې وګوره تسبیح ورسره په لاس کې دي بیا په شعر کې وګوره خپې هم لخپې په مدینه منوره کې روان دی وا بې غیرته لکه دې ته وګوره چې وګوره هسې عملونه رها چا کړه د قانون د 295 سی ختمولو وعدې چا کړي دي قادیانان مشیران چا ولګول او همدارنګې چې کوم دی د هغې اسرائیلو د تسلیمېدو خبرې چا شروع کړي دي صرف دې ته چې تسبیح ته دومره کمزورې شوې علما راښکلي شو په کوڅو کې خو زمونږ وزیر اعظم تسبیح په لاس کې دي هسې عملونه رها شوه خو تسبیح په لاس کې دي خپې هم لخپې مدینه منوره کې روان دی لعنت دې وي په داسې انسان باندې دې وي چې هغه دومره هم نه پوهېږي زه ځکه وایم عزتمندو د نن نه پس هر انسان په زړه کې دا موږ له نور ژوند مزه نه راکوي والله امام مالک فرمایلی دي ما بقاء الامت بعد شتم نبیها زمونږ مشرانو باندې سختۍ ډېرې وې تکلیفونه ډېر وو تاسو وکتل استاذ العلماء معذور دي په خپو باندې د ملا مهرې خرابې دي په دومره سخت تکلیف کې بار بار ورته وایي بس د دې خبرې نه واوړه هېڅ هم نشته د مزې ژوند تېروه زه به مدینه منوره کې هم ګرځم مکه معظمه کې هم ګرځم ستا کارکنان به هم مزې کوي بس په دې خبره باندې به غلی شي په دې خبرو کې به څه نه وی او ورته نن هم وایي چې د حضور د عزت او د ناموس خبره وي مونږ به دلته زره شو زمونږ ژوند به دلته ختم شي مګر د حضور د عزت او د ناموس د دې خبرې نه به مونږ چرې ونړو په یو صورت تاجدار ختم نبوت 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 ځکه عزتمندو د حضور حق چې دی دا ډېر لوی دی د ملک نه د ملک د عزت نه د خپل ځان نه نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ګوره شریعت دا وایي شریعت چې کله ته د لوږې نه مرې کله د لوږې نه مرې او تا ته حلاله غوښه نه وي حلاله غوښه نه وي خو ستا لوږه دې حد ته رسېدلې وي که ته ونه خورې نو ته مرې او تا ته مرداره غوښه پرته وه شریعت وایي شریعت څه وایي مرداره غوښه وخوره بقدر ضرورت چې دا وجود کې د ساه راشي خو خپل نفس هلاکت له مه ورکوه پوهېږې دې باندې شریعت دا وایي مګر د حضور خبره چې راشي
نو نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یو طرف ته د حضور علیہ السلام عزت دی، بل طرف ته دا ټوله دنیا ده، دا ټوله دنیا دی په دو باندې ولګي، خو د حضور علیہ السلام عزت چې دی دا د هر څه نه اعلی او اعلی دی. نو بیا پکې پیسه سي زه وایم تا نه خو ملک هسې په تباهۍ باندې روان دی، خدا درته زه وایم که ته دا ملک د سرو د سپینو کې مونږ له داسې پاکستان نه دی منظور چې په هغې کې د حضور د عزت او د ناموس سودا کېږي. 1 کروڑ نه که ته 10 کروڑه نوکرۍ ورکې بیا هم نه دي منظور چې د حضور د عزت او د ناموس سودا پکې کېږي. روډونه پلونه چې دا راته چې کوم دی د یورپ نه مخه جوړ کې بیا هم نه دي منظور چې د حضور د عزت او د ناموس سودا پکې کېږي. مونږ به تیر کو بغیر د بجلی نه وخت، مونږ به تیر کو بغیر د گیسونو نه ټایم، مونږ به تیر کو بغیر د روډونو نه ټایم، مونږ به هر څه تیر کو، زمونږ د پاره دا هر څه ممکن دي، مگر یوه خبره مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر داسې نشي کېدی مونږ یو قدم هم د حضور د در نه خوا کېدی نشو، ځکه چې بل در زمونږ دپاره شته دی نه، بس در صرف یو دی اور نہ چا چارشتہ بغیر دغه نہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کریں گے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، اور ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. شته د سره دویمه لاره بله لار شته ماله جواب راکې. ځکه عزتمندو زمونږ دغه درېدلی پیغام دی د امت مسلمه ته. زه دا دومره جمعې چې رانلم بس صرف د دې خپلو خلکو غم و. ما وې زه راشم او د هغې په وجه باندې بیا دا ټول کلي په هغې نه په عذاب کې وي. نن په دې نیت باندې راغلی ما چې په ټول پاکستان کې الحمدلله مونږ نن یوم صدا احتجاج بلند کړی ده. پوهېږه دې باندې او بله ورځ راسې چې کوم غوبل دی هغه زمونږ ستاسو مخې ته دی. تاریخ به دا هم لیکي چې زمونږ د یو عام کارکن زمونږ د یو عام کارکن مخې ته هم د تانې سې چوګانو شپې ورځې سبا کړي دي. دا د اسلام پاور دی عزتمندو، والله دا د اسلام طاقت دی، د اسلام پاور هم دا دی. د یو عام کارکن د هغه مخې ته هم چې کوم دی لوی غوبل جوړ دی تپوسونه دي دې چرته ووته. ما وې دا ته دومره قیمتي ولې شوې؟ تا دپاره دا هم ضروري وه چې په یو موټر سایکل در پسې یو راغلی وي او درته یې چټۍ پرېښې وې چې فلاني ځای ته راشه. داسې کافي وه که کافي نه وه؟ فلاني صاحب وایي چې راشه ځان راورسوه. نن دا دومره غوبل جوړ دی، دا د اسلام طاقت دی، دا د حضور د عشق او د وفا طاقت دی. دا عزتمندو زه الحمدلله چې وغواړم په دغې الله او د هغه د رسول په دغې ورکړې شوي طاقت باندې موږ هر څه کولی شو. نن مې اراده دا ده چونکې عزتمندو اول نه مې درته وویې چې د ژوند مزه ختمه شوه، والله نور به د دې ظالمانه نظام او د دغې ظلم و جبر خلاف پوره چې کوم دی علم بلندول غواړي. او تاسو ټول به انشاءالله تعالی په دې کې سینه په سینه باندې ولاړ یې. عزتمندو آخری خبر درته کوم، وخت بالکل ختم دی. نن چونکې صدا احتجاج مونږ ټول تحریک لبیک چې کوم دی بلند کړی دی او په هر ځای کې اگر چې ډېر غوبل جوړ دی او ډېر لوی چې کوم دی د ظلم انتها شوې ده، خو زه نن بل انتظامیې ته هم وایم او ټولو له دا پیغام ورکوم چې زمونږ احتجاج چې دی نن فیصله دا ده، ما خپله ځاني دا فیصله کړې ده او زه تاسو نه هم غواړم چې په دې فیصله کې به ما سره تاسو تعاون وکړئ. فیصله دا ده چې نن احتجاج چې دی تر 2 مرزو چوک پورې 400 کې هم احتجاج شته، نورو پټو کړی
موږ مرزو چوک پورې پر امن طریقې سره ځو. انتظامیې ته مې خواست دی چې زموږ مخې ته بالکل را نشي او هېڅ قسمه چې کوم دی موږ نه غواړو چې څه قسمه داسې حالات جوړ شي چې په هغې کې بیا دوی ته هم نقصان وي موږ ته هم نقصان وي. او مرزو کې 100 منټه 5-10 منټ هلته موږ خپله اختتامي دعا کوو او بیا د هغې نه پس مې ورته خواست دی چې د کم وخت دپاره ما دې دپاره ځان ساتلی و چې موږ به دباو سیوا کوو که چېرته د دې هسې عملونې باره کې فیصله ونشي. هغه ورځ موږ ولیده او نور ژوند مزه نه کوي. دغه دواړه لاسه به اوچتومه او یوسفجو صاحب ته بیا خواست دی چې راشي ورته کړی ورته واچ تاسو وایي سم نه وایي بس غلی شئ کېنئ تاسو ما د جیل برو کېنئ ما د جیل برو تحریک آغاز کړی دی. کېنئ د جیل برو تحریک آغاز مې کړی دی او په هغې کې کېنئ غلی زما آواز واورئ. کېنئ جی زما خبره واورئ. ما فیصله کړې ده او دا تعاون نه غواړم چې انشاءالله مشن به جاري وي. دا قربانۍ چې دي دا به رنګ راوړي. تاسو به دعاګانې کوئ زموږ د استقامت دپاره تاسو به دعاګانې کوئ زموږ د اخلاص دپاره او انشاءالله زموږ د نیکه زموږ د مشرانو دا تاریخ دی په خوشحالۍ باندې قبلو. والله الله دومره طاقت را کړی دی چې دا هر څه به هم کوو. نن زه دینه خو هېڅ خبره داسې نشته. دا صرف د دې دپاره چې د حضور غلامان نشي برداشت کولی. بس برداشت کولی نشي خبره ختمه ده. ځکه عزتمندو مونږ به نن مرزو چوک پورې ځو. یوسفجو صاحب ته مې خواست دی ډېر زیات زه ترې خوشحاله یم ډېر لوی دغه یې کړی دی ډېره ګزارش تاسو ټولو سره کړې ده. بس دومره ورته وایم چې د دې جلسې مخې ته د نه راځي د خلکو جذبات جدا دي او مرزو کې چې د څه خوښي بیا هغه وکړه او زه چې کوم دی تیار یم بلکل هېڅ خبره هم نشته دی. نه د تښتېدو لار شته نه د بل څه خبره شته. په میدان باندې بس ولاړ یم. خو د حضور د عزت او د ناموس ناره چې ده دا به انشاءالله تعالی لګي او همیشه به لګي چې تر څو پورې زمونږ قسمت وي بلبلان به په گفتن وي موږ به نه یو. هغه خبره نشته. دا څو ورځې دي الله به یې تېرې کړي خو ستاسو عزتمندو د حضور د عزت او د ناموس پرچم به بلند ولاړي. هغه ورځې نږدې را روانې دي انشاءالله چې تحریک له به الله دومره طاقت ورکوي چې د پاکستان په ګوټ به د حضور د عزت جنډه بلند ودرېږي او دا قومیت به دومره ذلیله کېږي دومره چې دا خپل خلک به انشاءالله دوی په سپلو باندې ولي او تاریخ به یاد ساتي چې دا هغه خلک دي چې د حضور د عزت سودا یې کړې وه د حضور د ناموس سودا یې کړې وه او بیا د حضور په عزت او ناموس باندې غلې پاتې شوي وو. هغه پیرانو ته م ویم هغه مشرانو ته م ویم چې د چا خانقاګانې د حضور په نوم باندې آبادې دي. څوک د حضور په نوم باندې خپل لاسونه ښکلوي. څوک د حضور په نوم باندې چاله پیسې ورکول کېږي. څوک د حضور په نوم باندې د چا عزتونه کېږي. د چا خپې خلک ښکلوي. هر څه د حضور د خاطره دي. هر څه د حضور د برکته دي. که زمونږ د دین اسلام تاریخ داسې و چې په دې خبرو زمونږ اسلاف چپ پاتې شوي وو خو غلی شئ سم مه وایه او که نه زمونږ اسلاف میدان کې وو د دې ظالمانه نظام خلاف آواز اوچت کا چې په خپل عرس کې 80,000 خلک راغونډولی شي. د حضور د عزت دپاره م 1,000 خلک راغونډ کا پیغام ورکا او ورته ووایه چې زه هر څه برداشت کوم د حضور د عزت او د ناموس سودا چرې نشم برداشت کولی.